جی دا وخت موږ ولاړ یو په تانه غالیګي کې د سلیپرو سمګلینګ کېدو د غالیګي پولیسو ناکامه کړی دی. زموږ سره مبینه د دغه سره ریلیټډ کم سمګلر چې دی موجود دی. دا راته ووایي چې تاسو دومره په لویه پیمانه د ځنګل تباهي کوئ، دا لرګي راوړل دا یو چا له راوړل په دې دونه چیک پوسټونه یې راواړول څنګه؟ موږ په چیک پوسټونو باندې نه راځو، موږ په شړو باندې راځو. دا وایي نور خلک په نیاک دره کې، کارو دره کې، په دیر کې. زه حسین مې خانپور یم. والته چې دا وویلی شي نو خامخا به د یو ځای نه چوتېږي ځي به. دا د څونه وخت نه دا کار کوئ؟ ستاسو د دې نه رزق وابسته دی که نه بل څه کار ورسره کوئ؟ بل څه کار ورسره نه کوو، دقیقاً زموږ دغه دی. څونه وخت نه کوئ؟ یاره کېږي یو 4 کاله به کېږي. تا د خپلې ابایي علاقې د دیر ځنګل چې دی هغه په دا ولګو، بارانونه نه کېږي، په فضا کې چې دی په ماحولیاتو کې چې دی دغه راځي. دا وخت چې کوم موجوده حکومت دی د هغوی فوکس هم په ځنګلاتو دی. ته په خپل لاسه د خپل علاقې ځنګل ولې ختم؟ دا خو موږ نه وایو چې که نه، دا خو نور کسان وایي. زه اوس د دې د غالیګي یم او ځنګل به دغه کې والی کېږي، په شنګله کې یا په وړاندې بشام کې والی کېږي. هلته چې کوم د فارسټ اهلکار دی یا انتظامیه دا ورسره جوړه ده؟ هلته اوس نشته، فارسټ نشته، هلته انتظامیه نشته، بس داسې خپل حکومت دی. ډي سي پي صاحب ستاسو چونکې دغه علاقې سره تعلق دی، ستاسو تفصیلا هم د دیر ډېر ښکلی ځنګل و او همیشه به د دیر سیلګریزه سیمه یادېده. دا ځنګل تباه کېږي نو ستاسو سړه خوږېږي که نه؟ د دې پولیسۍ نه علاوه دا د دردمنده خبره ده. زما خو چونکې ابایي دغه کوز دیر دی، بر دیر سره مې دونه دغه نشته. خو که موږ وګورو نو زموږ د ملاکنډ ډیویژن ښکلا چې ده نو هغه ځنګل دی او دقه یو څیز زموږ سره دی او هغه هم بس بېرحمه خلک لګیا دی. او نن سبا مطلب موږ هغه ځای ته ورسېدو چې موږ اوس کیسه کوو چې دلته ځنګل و، اوس کیسه کوو نو زړه خو خوږېږي. خو بس دغه حل ستا د مخې ده چې خلکو ورپسې چې دی نو مطلب دا دغه راغستي دي او د ویښه چې دی نو ټولې ځنګل یې ختم کړي، دغه ښکلا یې ختم کړه او دغه ماحولیات باندې ما سر پرېوتو. نو زموږ خو کمیټې دي زموږ د طرف نه خو الحمدلله ما مخکې هم د ګوړه کې یو کاړه نیولې و، د مخکې ورځو کې د شموزو پولیسو یې پرچه ورکړې وه او دا دویم ځل شو. خو دې لپاره چونکې د فارسټ محکمه چې دی نو هغه خپل کردار ښه ادا کولی شي، ځکه چې د هغوی سره هلته بلاک کي، د هغوی سره هلته کې تعداد دي، هلته د هغوی سره خپل اسایمنټ دي. نو دا خو ښکاره خبره ده باچا چې کوم د بلاک کې کټینګ شوی یا خو ښکاره کېږي پټېږي نه. زموږ ریکوست دی هغه بلاک والا ته، هغه ځای والا ته، دغه علاقې خلکو ته چې په دې ځنګلاتو باندې لږ رحم وکړي. مننه. اختر ایوب خان، ما اورېدلي وایي تا او ډي سي پي صاحب ثابته شپه نقلونه کوي چې یاره چېرته ملزمان او دا موږ له خدای په لاس راکړي، ځکه مسلسل دا کامیابي ده. دغه راز دی که څه بل څه خبره ده؟ زمونږ ډي سي پي صاحب چې دی نو هغه اخلاصمند دی او بل دا چې زمونږ هر غارت ته، هر پولیس ته پردن ځان رسوي. اکه پاټک دی ځکه زه خپله باندې اکثر یم نو ډي سي پي صاحب چې دی هغه هر پولیس ته ځان رسوي، هر پاټک ته ځان رسوي، هر غارت ته ځان رسوي. د هغې حوصله افزایي کوي، د هغې حوصله شکني نه کوي، د هغې سره باقاعده په پاټک کې ولاړي، د هغې سره باقاعده د ډیوټۍ په ټایم کې ولاړي، د ډیوټۍ طریقه کار ورته ښایي. د هغوی سره یو قسم له ضرور غونته زمونږ بیهیویر دی، یا که ډي سي پي صاحب دی یا که زمونږ دی، نو موږ د هغوی سره داسې ماحول ساتو لکه څنګه چې په کور کې څنګه ماحول وي. نو د هغې سره د هغې پیدا موږ ته دا راوځي چې زموږ پولیس چې دی هغه ویښي بیا په مینه ډیوټي کوي. نو موږ خو ډي سي پي صاحب اکثر د ډي سي پي صاحب خبره داسې شي چې هفته مخکې یو خبره وکړي نو هغه هفته پس د هغې بیا هغه بوی راوځي. نو څو ورځې مخکې مونږ داسې په دې پاټک کې ولاړو، ډیپو پاټک کې، چې ډي سي پي صاحب دغه ځوانانو ته وی چې ځوانانو خیال کوئ په دې طرف باندې لرګي راځي. نو د هغې ثمرات دا و چې د هغه نن هفته پس چې دی په هغې کې غټه کارروایي شوه. نو موږ خو سوال دا موږ وایي چې خدای پاک ملزم موږ له چاته په لاس راوستی چې څه عبرت ترې جوړ شي د خلکو دپاره او د علاقه چې دی دا موږ د امن ګهواره جوړه کړو. جهان مننه حاجي که یو طرف ته د ځنګلاتو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کېږي نو بل طرف ته سمګلران دغه ځنګل ډېر په بېدردۍ باندې کټ کوي. کم ملګري چې څنګه سره خبرې وکړې هغه انکشاف هم وکړو. د خیبر پښتونخوا دپاره یو لوی انکشاف دی چې دغسې ځنګل کټ کېږي، خو هلته کې د فارسټ اهلکار یا نور څه خلک په نظر نه راځي. ښه په بېدردۍ باندې هم دغه ځنګل کټایي سټارټ ته. نو دا یو ډېر لوی سوال دی، حکومتي وخت له پکار دی چې په دغه ځنګلو کې هم کارکردګي وکړي او د فارسټ کم ریټ چې دی هغه قایم کړي. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا، تانه غالیګي، بریکوټ.